پهاړی پورا ګل آباد کې مسلح کسانو یو پولیس کانسټیبل په کور کې وجلې دی. د سره دغه ټیم پلار موجود و. پولیس وایي دی په شپږو کسانو باندې داویداري کړې ده او وجه چې کوم دغه څه کورنۍ تنازع ده. دې حوالې سره چې کوم اف ای آر په پهاړی پورې تاڼه کې درج شوی دی په هغې کې مدعي دی ولی محمد ولد اسیر محمد. دا بیسیکلي د جګړه دی. دوی وایي چې دی دلته په دې خټک چوک ګل آباد کې اوسیږي. د رپورټ درج کړی دی. پولیس ته ویلي دي چې دی او د ده زوی تنویر وایي موږ په کور کې موجود وو. وایي دروازه چوډه بوله. دی وایي چې څنګه موږ ورکولو وکړو نو شپږ کسان وایي چې زموږ کور ته راننوتل. وایي پهلې موږ ووهلو او وایي بیا ډزې وکړې نو وایي زما دا زوی تنویر چې کوم دی دی پکې زخمي شو. بیا دې هسپتال ته وړو نو بیا هغه ساه ورکړې ده. څنګه چې ما تاسو ته وویل دي په شپږو کسانو باندې داویداري کړې ده. پولیس وایي د شپږو کسانو خلاف اف ای آر درج کړی دی او د هغې د ګرفتارۍ دپاره یې کوششونه شروع کړي دي. کوم کانسټیبل چې قتل شوی دی تنویر د پولیس وینا دا ده چې د کانسټیبل دی او د ډیوټي په پولیس لاین کې وي. پولیس هم د دې خبرې تصدیق کړی دی. وایي موږ ته هم پلار ویلي دي چې یاره د دې څه کورنۍ تنازع ده. خو پولیس وایي مخکې هم تفتیش روان دی. دغه شپږو کسانو باندې داویداري هم شوې ده. مزید که څه اپډیټ سو په دې کې نو زه به تاسو سره ضرور شیر کوم.